بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خادم نمنګه په تیر سبق کې مستثنا شروع کړو د مستثنا د بحث دا اهم دی ډیر زیات دا په قران مجید کې په حدیث مبارکو کې د فقه په عبارت کې دا مستثنا ډیر زیات راځي دې په عبارت کې بعض کسان اجه دا سی نه یاد کړه کنه نو بیا دې ترغیب نشي کولای د دې عبارت هم سی نشي ویلې نو دا تاسو ته مېلو خبر دا یادوي دې کې دونه خبرې نشته لري چې اول د دې هغه تقسیمات موږ یاد کو دا اول د مستثنا تعریف ته مستثنا دې ته ویل کېږي چې هر هغه اسم چې د حرف او کلمات استثناء او ذکر کوي د پاره د دې چې د دینه مخکې کم سیس دې ته نسبت شوی دی هغه د الا نور سودي اسم ته نه راشي یا مخکې یو څه منفي شوی دی نو دې له مثبت ده لکه ما تاسو ته مستثنا معنا یو معنا لري ډبل کړل شوی چې مخکې مثبت وي جو دا به منفي وي که مخکې منفي وي دا به مثبت وي یعنی د الا نه مخکې چې دې ته د کم سیس نسبت شوی دی یا د الا نه مخکې یو څه نسبت منفي شوی دی نو دې دا ثابتېږي لکه ما جاء ان القوم الا زيدا نو د الا نه مخکې د قوم ته دراتللو نسبت شوی دی نو د زید نه نسبت منفي دی ته جاء ان القوم د ما قوت زید قوم راغله دی مګر زید نه راغله او یا د مخکې قوم نه د ما جاء ان القوم الا زيدا ما جاء ان القوم توي نو په دې صورت کې د قوم نه د مجیئت منفي شوی دی د زید لپاره ته ثابته مګر زید راغله دی چې مخکې کوم حکم یې د خلاف وي بیا موږ دا وایو چې د مستثنا کې موږ درې تقسیمونه کوو هغه یو پکې لاولې مستثنا متصل او منقطع دي مستثنا متصل دی ته وایي چې دا مستثنا د مستثنا منه د جنس نوي او د کلمات استثناء په درې سره راوستل شوی لکه جاء القوم الا زيدا ما زید د قوم حصہ د قوم د جنس نه د الا په درې سره د قوم نه راوستل شوی دی او مستثنا منقطع دی ته وایي چې دا مستثنا د مستثنا منه د جنس نه نوي یعنی د الا په درې سره راوستل شوی نه لکه جاء القوم الا حمارا دا حمار د قوم حصہ نه به منګه دا وې چې د مستثنا منه په اعتبار سره د مستثنا د قسمونه دي مستثنا مفرغ او غیر مفرغ ته په کلمه کې مستثنا منه مذکور وي د دې ته مستثنا غیر مفرغ وي او که مستثنا منه په مذکور نه دي ته مفرغ وي مفرغ معنی فارغ کړل شوی فارغ کړل شوی نو چې کوم مستثنا دي چې په دې کې مستثنا منه نه موږ دا فارغ کړل شوی دا پوه شئ او دریم نمبر موږ چې کلام په دوه قسمه ده یو کلام موجب ده یو کلام غیر موجب ده کلام موجب دي ته چې پای کې نفي نهي استفهام نوی راغلي نفي نه استفهام پکې نوی راغلي او که نفي نه استفهام پکې راغلي بیا کلام غیر موجب ده کلام غیر موجب ده بیا اوس موږ وې چې کله موږ را تقسیمات یاد کړل نو د مستثنا اعراب اوس موږ ته آسان شي او مستثنا باندې سلور قسمه اعراب راځي اکثر صورتونه کې مستثنا منصوب وي کله مجرور وي کله منصوب هم جوړول جایز دي او بدل جوړول هم جایز دي او سلورم نمبردار چې اعراب علی حسب العوامل په دې باندې ویل دي مستثنا و منصوب کله وي د دې لپاره موږ چې 15 صورتونه دي چې پای کې مستثنا منصوب وي نمبر 1 صورت پای کې راځي چې کله مستثنا متصل وي کلام موجب وي مستثنا غیر مفرغ یعنی درې وړه قسمونه پکې راولي کلام موجب وي مستثنا متصل وي او مستثنا غیر مفرغ وي نو بدی صورت کې با مستثنا ز منصوب وایما لکه د دې لپاره مثال سره جاء ان القوم الا زيدا جاء ان القوم الا زيدا بیر نمبر ما وي چې کله مستثنا منقطع وي نو مستثنا به منصوب وي لکه جاء ان القوم الا حمارا جاء القوم الا حمارا كتب جاء القوم حمارا ما جاء القوم خو مستثنا منقطع وکنه بس بیا برا منصوبي دریم نمبر مستثنا چې کله په مستثنا منه باندې مقدم شي نو بیا به مستثنا منصوبي اگر ته ما جاءني الا زيدا احد الا زيدا احد اصل کې خود دې پکارو ما جاءني احد الا زيدا ولکه کتاب مقدم کو
مستثنا و مستثنا منه باندې مقدم کړل دا به منصوبه ما جاءني الا زيدا احد دا سلورم نمبر منغوي دا ما خلا ما عدا ليس لائق کول نو رسو چې مستثنا راشي دا به منصوبه او پنځم نمبر د خلا او د عدا نو رسو د اکثر نحاتو په نسبت دا به منصوبه او بعض نحات وایي چې دا به مجرور وي کم چې وایي منصوب وي نو هغه د خلا او عدا د فعل غني چې خلا او عدا فعل له ضمیر په فاعل له او دا مستثنا دا به مفعول به له وجه نه دا منصوب او ما خلا ما عدا ليس لا يكون ما خلا او ما عدا ليس لا ما خلا او ما عدا د ځوانه پرې کې دا ما مصدریه ده ما مصدریه ده پکې دا صدارت د کلام غواړي نو دا به فعل وي او دا ضمیر دا مصدر وي او ضمیر به فاعل وي او دا مستثنا به دغه د وجنه دا مفعول به د وجنه منصوب وي دا به د مصدر لپاره مفعول به جوړي او د ليس لا يكون نو سو مستثنا منصوب ځکه وي چې دا به افعال ناقصه د لپاره ليس لا يكون دوه افعال ناقصه دي دا د لپاره خبر جوړي او دلیل اولی تری صورتونو کې مستثنا منصوب ځکه وي چې دا په فصل کېدو کې د مفعول به په شان دي په فصل کېدو کې د مفعول به او مفعول به منصوب دي دا به منصوب وي نه دا یو صورت پدې کې مستثنا منصوب وي پدې پنځو کې مستثنا او منصوب کله وي دا د سمای تاسو یې آیت به کې کله چې تاسو مثالونه یادي نو بیا چې تاسو کم ځای ته راځي کنه تاسو مستثنا راځي نه دا پای کې سوچ کې چې رات لګي دا مستثنا او منصوب ہے ما کا مجرور به ما کا عوامل مطابق به ما نو کا مستثنا متصل و کلام موجب و مستثنا غیر مفرغ و لکه جاء القوم الا زيدا جاء القوم الا حمارا ما جاءني احد الا زيدا ما جاءني الا زيدا احد او ما جاء القوم خلا زيدا او ما جاء القوم ما عدا زيدا خوشوي او کچته مستثنا دیم صورت مستثنا به مجرور کله وي نو مستثنا به مجرور علی وي چې کله مستثنا د غیر سوا سواء او د حاشا له راشي نو دا به مجرور وي ځکه په دې صورتونو کې ودا حاشا د خو حرف جر ده د دې نو مستثنا دا به مجرور وي او دا سوا او غیر دا مضاف دي او د دې نو چې کله مضاف الیه راشي نام مضاف الیه مجرور وي نو مستثنا به مجرور وي لکه پوښ به دې باندې دا دوه صورتونه موږ ویلو پرې باندې تاسو خپو شوي خالي وس مستثنا با نسب پرې باندې کله وایو او بدل به کله وایو او نسب به کله وایو چې کله مستثنا په کلام غیر موجب کې واقع وي کله مستثنا کلام غیر موجب نه پیژنم چې نفي نه استفهام پکې وی نفي نه استفهام پکې وی چې وی پکې نه به کلام موجب وي څه دا او چې نه په کلام غیر موجب وي چې دا نفي نه استفهام پکې وي نه به کلام غیر موجب وي ورته موجب معنی نه واجبون کې ثابتون کې او غیر موجب نه ثابتون کې نو چې نفي نه استفهام پکې راشي نه به کلام غیر موجب وي چې کله کلام غیر موجب وي او مستثنا منه پکې مذکور وي مستثنا منه پکې څه وي مذکور وي چې کلام غیر موجب وي دا خبره خو یاد ده کنه دا بالکل لري کتاب نه راځم اسانو مې کلام غیر موجب نه پیژنې کنه کلام غیر موجب پیژنې څه ته وایي تاسو سی وانه چولا څنګه نبی نه استفهام پکې راغلی نو کدا بیا کلام غیر موجب وي نو یا به مستثنا منه مذکور وي مستثنا منه به څه وي او یا به مذکور نه وي چې مستثنا منه پکې مذکور وي کنه نو دې ته څه ویل کېږي مستثنا مفرغ ورته وي غیر مفرغ ورته وي مستثنا غیر مفرغ او چې مستثنا پکې نه مذکوره نو بیا ورته څه وایي چې کله کلام غیر موجب وکنه نو بیا به دې ته څه ګورم چې په دې کې دا مستثنا منه ذکر دا کنه دا پکې ذکر که مستثنا منه پکې ذکر وا مستثنا منه پکې ذکر وا نو نسب هم ویل شي او بدل هم ویل شي بدل هم جوړول شي او کدا مستثنا منه پکې مذکوره نه و نو بیا با او کلام سو غیر موجب نو بیا به اعراب علی حسب العوامل اعراب علی حسب العوامل مطلب دا دی ک مخکې دا دیتا کدا مستثنا منه په کلام کې دیتا د فاعل ضرورت او جدا په فاعل جوړیږي او فاعل مرفوع جدا مرفوع او کدا کلام ته د مفعول به ضرورت او جدا و مفعول به جوړیږي او مفعول به منصوب جدا و مجرور منصوبي او کدی کلام کې د مجرور ضرورت او جو بیا به دا مجروري
پوه شو به دې باندې اسانه ده کله که کلام کله غیر موجب وي کلام غیر موجب څه ته وایي نفي نه استفهام پکې او مستثنا منه پکې مذکور وي مستثنا منه پکې مستثنا منه مذکور بیا نسب ویلم جایز دي او بدل جوړولم سری جایز دي لکه دلته مثال لیکل دی ما جاءني احد الا زيد او ما جاءني احد الا زيدا باندې ویل شي پوره ما جاءني دا ما جاءني احد الا زيدا کلام موجب دی که غیر موجب دی او مستثنا منه پکې مذکور ده کنه نو دا د ما قبل نه بدل جوړولم جایز دي څه به ما جاء فعل نون وقایه ضمیر منصوب متصل مفعول به احد مبدل منه احد الا حرف استثناء او زيد بدل مبدل منه سره خپل بدلنا فاعل شو څه شو فاعل شو پوه شو به معنی ها او دمه ما جاءني احد الا زيدا ما جاء فعل نون وقایه ضمیر منصوب متصل مفعول به احد مستثنى منه الا حرف استثناء او زيدا مستثنى منه سره خپل مستثنا فاعل شو پوه شو به معنی په دې صورت کې دا بدل جوړول غوړه دي بدل جوړول غوړه دي ځکه چې دا بدل د مبدل منه بعض وي بدل د مبدل منه څه وي بعض قرآن مجید کې دې مثالونه لا يلتفت منكم احد الا امرأتك الله تعالی وی ولا يلتفت کله چې وی د لوط علیه السلام حکومت الله تعالی عذاب راوستو نو ورته وی دی دغه لوط علیه السلام ته وی چې ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك چې لکه تاسو نه یو قسم شاده نه ګوري بغیر د خځې تاسو نه نګوره ولا يلتفت منكم احد الاول کلام دا ګوره کلام موجب دی که غیر موجب دی کلام غیر موجب دی کلام غیر موجب دی کنه مستثنا منه پکې مذکور ده کنه اوس ګوره لا يلتفت فعل نہیں منكم جار مجرور ظرف مستقر ده کا متعلق ده کسر ہے ظرف لغو او احد مستثنا منه الا حرف استثناء او امرأة مضاف او بل مضاف سره خپل مضاف لینا مستثنا منه سره خپل مستثنا دا فاعل شو د سره لپاره لا يلتفت لپاره وذا لګه په لا يلتفت په فعل نه یو خو همیشه لپاره فاعل ضمیر نه وي ضمیر په مستتر نه وي امر او پنه کې امر او پنه کې ضمیر همیشه لپاره مستتر نه وي یا صرف امر حاضر کې وي ګورای صرف امر حاضر کې لا يلتفت فعل نه څنګه دا خو دا فعل نه کومه څنګه دا واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب څنګه دا نو واحد مذکر غائب په څنګه کې ضمیر چلن دا مستتر مراد لشي بارز مراد لشي کنه صرف دا حاضر په څنګه کې ضمیر چلن دا همیشه لپاره پټوي خو شو به دی باندې نو ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك دسم ویل شي ولا يلتفت منكم احد الا امرأتكم ویل شي چې امرأتك دی وې نو بیا به تاسو جوړه مبدل منه بدل الګه پوه شو به دی باندې لکه ګوره د دې چې مبدل منه جوړ کړه ده دا د دې لپاره مثال په قرآن مجید کې او دل ګوره لا پکې راغله کنه نفي پکې نه پکې راغله نه ما فعلوه الا قليل منهم ما فعلوه الا قليل منهم الګه ما فعلوه الا قليل منهم دا ګوره کلام موجب ده که غیر موجب ده تاسو دا ولر کسان شاده ودرېږي چې نو ما بورډ کاری ځي کلام موجب ده که غیر موجب ده حرف استثناء پکې شته کنه او مستثنا منه پکې شته کنه نو درګه پخپل کوي ما فعلوا فعل نفي فعل واو ضمیر پکې مستثنا منه مستثنا هو ضمیر منصوب متصل مفعول به صحیح شولا الا حرف استثناء او قليل مستثنى وذا قليل منهم بدی کا خبره کوي اوس مارته وي چې قليل بسي موصوف او منهم جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره فثابتون پوره ثابتون چې فعل خپل فعل متعلق نه صفت موصوف سره خپل صفت نه مستثنا نو چې دا مستثنا ما جوړ کړل کنه نو په دې صورت کې بځه قليلون بیا نه ما بلکې بیا بسې ما قليلا بما سبما قليلا بما دلته چې دا قليل مرفوع راغله
نو دای د ما قبل نه بدل لوق کړه دی یعنی دا واو ضمیر مبدل منه واو ضمیر او قلیل څه شو قلیل صف موصوف سره خپل صفت نه بدل مبدل منه سره خپل بدل نه فاعل او کته د مستثنا منه سره خپل مستثنا نه نو بیا فاعل جوړیږي او په دې صورت کې بیا راځي قليلا به نو ما فعلوه الا قليل منهم سيده او ما فعلوه الا قليلا منهم هم سيده هغه په څه باندې ها چې په استفهام به راغلی قرآن مجید کې من يقنط من رحمت ربه الا الضالون من يقنط من رحمت ربه الا الضالون هغه وګته ها لړنو غت پاته سوی په دې کې شته نه ګورېګا من يقنطو من رحمت ربه الا الضالون وې سوق بنا امید کیږي د خپل رب د رحمت ته مگر سوق بنا امید کیږي مگر گمراهان خلق من سره استفهامیه مبتدا جوړو کړي مخکې يقنطو د پاره مفعول به جوړه يقنطو فعل هو ضمیر بګه نه کنه من يقنطو سوق نه امید کیږي نو الا ظالون گمراه دا د دې سره ولګو مستثنا منه او یسا بدل مبدل منه سره دا مبدل منه او الا حرف استثناء او ظالون ولا بدل مبدل منه سره خپل بدل نه فاعل فعل سره خپل فاعل نه دا مبدل منه سره خپل بدل نه فاعل شو صحیح شو لا الګه پوښتنه به باندې اوس کدا ته دغه دا مستثنا جوړه نو بیا به مې یقنط من رحمت ربه الا الضالين بوایو سبایو الا الضالين او په قرآن مجید کې دا الا الضالون ولې راغله دا چې ما قبل څه جوړ کړل دي بدل جوړ کړل دي لکه پوښتنه به باندې ها امين رحمت ربه من عرفه رحمته مضاف ربه مضاف الیه مضاف او هی مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه نه مجرور شو من جار سره خپل مجرور ظرف له متعلق بس پوره یقنط فعل سره خپل فاعل متعلق نه دا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه الګه پوه شوي استفهامیه مبتدا ده الګه پوه نه شوي کنه اوس ګوره دا ترکیبونه تا چرته په قرآن مجید کې لري دي ها دا وګی نشته چې دا مې ویل دا او دا مې نه ویل دا لنډ او دا وګد دا شنه او دا ناشنه ده خو چې تا چلی زده کو کنه بس بیا په ځل ورځه اوس دا صورت یو پاتې شو سره چې کله کلام غیر موجب او مستثنا منه مذکور نه وي کلام غیر موجب او مستثنا منه مذکور نه وي نو بیا به اعراب علی حسب العوامل په دې باندې راولم مطلب که څه ته ضرورت او جو عقب به گزار علماء و شو به باندې لګه زي ما جاءني الا زيد کلام موجب ده که غیر موجب ده ها غیر موجب ده کنه مستثنا منه شته نو ګور ترکیب کوا ما جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول الا حرف استثناء برا لغو چې په کوم ځای کې دا مستثنا نه جوړیږي کنه لکه دې مستثنا منه مستثنا ودا نه او موږ نه جوړو نو موږ الا استثناء لغوا برای لغوا او زید سره دا سره استثناء باندې جوړو کنه اوس کو استثناء باندې چې مستثنا منه بګي نو دا زید بسای فاعل ذکر له ګوره او فاعل مرفوع کنه نو دلته دا زید چې دا مرفوع ده ذکر له په کلام کې فاعل د ضرورت ده واښو به معنی ها ما رايت الا زيدا صدر کې بي ما رأيت إلا زيدا ما رأيت فعل أو تو ضمير بكي فاعل إلا حرف استثناء لغوة أو زيدا مفعول به فعل سره خپل فعل مفعول به نه جمله فعلیه خبریه الګه پوښتنه به معنی دا حرف استثناء لږ صرف د حصر د پاره راځي د حصر د پاره بل مثال دا لپاره ما مررت الا بزيد ترکیب مال نه راځي کنه کدا د رضی ورته په ما مررت فعل تو ضمیر فاعل الا حرف استثناء لغوه با حرف جر او زید مجرور جر سره خپل مجرورونه در فعل متعلق بس پوره ما مررت فعل پوره فعل سره خپل فاعل متعلق نه الګه پوښتنه به باندې ها دا بیا چی نو دا قل حرف د مستثنا اعراب ده د مستثنا اعراب غوړه صحیح یادوي څنګه اعراب ده سو قسمه اعراب ده ټوټل څلور قسمه پنځه صورتونه کې با منصوب راځي پنځه صورتونه کې بس راځي منصوب راځي نمبر 1 صورت سره د منصوب کړو چې مستثنا متصل وي کلام موجب وي مستثنا غیر مفرغ وي نو بلې صورت کې بدا سوې منصوب وي مثال جاءني القوم الا زيدا نمبر 2 مستثنا منقطع وي الله کے سم مثال وي جاء القوم الا حمارا درهم چې مستثنا مقدم وي په مستثنا منه باندې مستثنا مقدم وي
مستثنا منه لکه څه مثال وي ما جاءني الا زيدا احد. نمبر 4 دا ما خلا ما دا ليس لا يكون رسل راشي او سلورم چې دا خلا او دا عدان رسل راشي نو دا اکثر نوعات باندې هم دا صحیح منصوب وي. ها بیا موږ وی چې مستثنا او مجرور کله وي چې کله دا غیرو سوا سواء او حاشا نو رسل راشي نو دا به صحیح مجرور وي. ها او بیا چې منصوبه بعد نسب او د بدل مطابق به کله وي چې کله مستثنا په کلام غیر موجب وي او مستثنا منه مذکور وي. الګ په دې کوله اکثر کله غلطي کې چې دا کم صورت دا کم صورت ده ما ته ته بالکل آسان کوی چې کلام غیر موجب وي کنه نو یې په دا دوه حالتونه یا مستثنا منه مذکور وي یا به نه وي. کوم مستثنا منه مذکور ده جو دوه خبرې به کلام غیر موجب هم ده مستثنا منه مذکور هم ده دوه خبرې دي به چې دوه قسم اعراب پکې راولا نسب هم جوړه او بدل هم جوړه. ها او که یو خبره پکې وا کلام غیر موجب او مستثنا مفرغ وا پوه شو به معنی الګ پوه شوي نو ګوره ټول کلمات استثناء چې کنه دا خو یو ولستی نو بدیږي الا چې نو بدیږي خو لک تفصیل له او د الا نه علاوه د نور ټکی چي د الا نه علاوه کم دي منصوبه په کم صورتونه ټول اول وای خلا عدا ليس لا يكون ما خلا ما عدا د دې نو څه مستثنا مشر بارسي منصوبه دا څو ټکی شو خلا عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون شپږ ټکی شو کنه صحیح شو ولا او سلول ټکی غیر سوا او حاشا د دې سلول نو څه بسې موجود صرف په یو صورت کې خبره ده نو ګوره د دې بالکل اسانه څنګه ده لکه مونږ چې مونږ یو ټکی ته وګورو کنه خو چې دا سبق ته تلاول یا هدايه دا ټول بیا لکه د دې پہچان بالکل اسانه طریقه ده چې مونږ یو ټکی ته وګورو یو جملې ته وګورو چې په دې کې به دا مستثنا ته منصوب وي او مجرور وي او څنګه به وي نو په دې کې به مونږ ټول نه اول دوه شرطونه به وګورو. نمبر 1 چې کلمه مثبت وي منفي نه وي. نمبر 1 شرط سره کلمه مثبت وي منفي دا خبره غوړه د څه کنه لګا دا خبره رټین گزار ده چې دا دی یاد وکنه بس بیا وته لګي یو ټکی ته وګوري نو تا دا ډایرک پته لګي چې لګا دا په مستثنا دا باندې کې مستثنا دا قسم اعراب چلیږي. نو کله دوه شرطونه موجود وي نو بدی کې به مستثنا منګه منصوب وي دوه شرطونه نه کله مستثنا به منګه منصوب وي. نمبر 1 دا چې مستثنا مثبت وي مستثنا سوي مثبت وي او نمبر 2 دا ټول د مستثنا کوم خبرې چې دا ټول به موجود وي اجزاء د مستثنا به موجود وي اجزاء د مستثنا به ټول موجود دي اجزاء د مستثنا کم دي مستثنا منه او حروف استثناء کلمات استثناء دا ټول به سوي موجود وي. نو په دې صورت کې با دا مستثنا ز مجرور وي دا دغه به منصوب وي صحیح ده. مستثنا وسوي کچرته دوه خبرې پکې نه وي دوه خبرې څه مطلب ده چې نه خو مثبت وا او نه بګی د کلمه نه بګی د استثناء ټول اجزا بګی ذکرو نه بګی د استثناء ټول اجزا ذکرو نو په دې صورت کې به په دې باندې اعراب علی حسب العوامل وما او کچرته یو بګی او یو بګی نو بیا نه سب ویلم جایز دي او بدل جوړولم جایز دي. اوس وګوره ماته لاولنی صورتو چې کوم ویلو چې ما جاء القوم الا زيدا نه کلام مثبت ته کنه ده او د مستثنا درې وانه طرف کې موجود دي کنه دي مستثنا منو به مذکور ده مستثنا به مذکور ده او حرف استثناء به مذکور ده. خو شو به معنی جاءني القوم الا حمارا تو جاءني القوم الا حمارا مثبت کنه او کلمات دا استثناء طرف کې ټول ذکر دي کنه خو شو نو ګوره مستثنا منصوب ده الا حمارا اي ما جاءني الا زيدا احد جاءني زيدا الا ما جاءني الا زيدا احد دل کلام مثبت نه منفي ده نو بدی کی چې کله یو پکې نه نو هغه بیا ته د ما قبل مطابق ولوم جایز دی او هغه دغه هم جایز دي دا نسب ویل پکې هم جایز دي الګه پوه شو په دې معنی دا عامل مطابق ویلوم جایز دي او نسب راوړل پکې هم څه دي جایز دي بدل الګه دا خبره به یادې اوس لګه دا مونږ وې دا ما جاءني الا زيدا ما رايت الا زيدا نو بدی ګوره کلام مثبت نه لري کلام به مثبت نه لري او د حروف استثناء به کلمات په کوم ټول لري ذکرو نو بدی کې مونږ وې چې دا بس وایو دا مونږ د اعراب په قالس بلاو پدې پوه شو تاسو ها وس دا څومره کلمات استثناء چې دي کنه د لسونه علاوه د لس چې دي لکه الا دا خو جو حرف ته مبني نه او ليس چې دا هم مبني نه ليس هم مبني نه فعل ماضي ده
او لا يكون چې لا يكون دغه فعل مضارع د پرې باندې اعراب على حسب العوامل الذي صحیح ولا دلیل علاوه سوا دا ظروف ته ظروف مبني وي او دا حاشا او دا ادم حرف ته خلا عدا ادم فعل ماضی دا چې څوک فعل ماضی کې سبب څوک چې مجرور دی جو هغه په او حروف کې شماري نو دا ټول چې نه دا مبني دي او صرف دا غیرو نه غیرو دا چې دا بګي معرب دی دا غیرو بګي معرب دی نو په دې غیرو باندې وځه کم اعراب ما دا غیرو ما که غیره به ما که غیره به ما په دې غیرو باندې دا غیرو اعراب دا بسنګي په دې غیرو باندې وځه دا برم غیره به که غیره به که غیرو به ما په دې خبره باندې پوه شوي نو دا غیرو اعراب دا غیرو دا مستثنا بچند دي لکه مستثنا دا څلور صورتونه دي کنه چې مستثنا کله په کلام موجب کې واقع وي مستثنا منه مذکور وي او مستثنا منه په مستثنا منه باندې مقدم شوی نو په دې صورت کې مستثنا به منصوب ہے ما نو دا شان دي وزدا غیر مضاف لکه دیم جاء القوم غیر زید جاء القوم غیر زید چې مستثنا د مستثنا منه د جنس نه وي مستثنا منقطع وي نو جاء القوم غیر حمار منصوب یې کړه نو غیر حمار لکه پوه شوي یا لکه دا موږ وي چې مستثنا منه په کلام غیر موجب کې واقع وي مستثنا منه مذکور نه وي نه ما جاءني احد غیر زید هم لشه او ما جاءني احد الا زیدن ده جو ما جاءني احد غیر زید هم لشه لکه پوه شو بینه باندې یعنی په دې مستثنا باندې چې کوم اعراب ده کنه نو اقا اعراب په غیرو باندې راځي پوه شو بینه باندې دا د ګورو بیا زمکه ها ګوره وان کان بعد الا دا دویم صورت نو وایو کنه کچرته و دا مستثنا ورستو د الا نه په کلام غیر موجب کې کلام غیر موجب څه ته وایي نو په خپل ارزه مه هو کل کلامین دا کلام دی یکون فيه نفي ونهي واستفهام چې پای کې نفي نه هي سره غلي والمستثنى منه مذکور نو مستثنى منه بګه مذکور وي چې مستثنى منه بګه مذکور نه ایت سوې مستثنى غیر مفرغ يجوز فيه الوجهان پدې کې سوچ جایز دي النصب والبدل عما قبلها یو بنسب آیا دا ما قبلنا بدل جوړول او چې په مبدل منه باندې کم اعرابي جواب سبانی په بدل هما تاسو وی دلګي دا بدل جوړول چې دا غوړه دي دغه دا بدل د مبدل منه حسابي او دا د دې لپاره بدل باز دی او اصل مقصود په کلام کې بدل وي اصل مقصود په کلام کې څه وي فتوابه کې براشي ان شاء الله لکه ما جاءني احد الا زيد ویل شي او ما جاءني احد الا زيد ویل شي ان كان مفرغا او کچر دا مستثنا مفرغ کلام غیر موجب دی دی خو مستثنا سره مفرغ ده بان يكون بعد الا شوی دا ورسو د الا نه په کلام غیر موجب کې والمستثنا منه غیر مذکور مستثنا منه غیر مذکور نو کان اعرابه بحسب العوامل دا اعراب په اعتبار دا عوامل سره کا مطلب دا رفع ضرورت ورته دا جرفه به راځي کنه سب ضرورت او جنس به راځي لکه ما جاءني الا زيد دلګي دا څه جوړیږي په ترکیب کې فاعل ما رايت الا زيدا په ترکیب کې څه جوړیږي زيدن مفعول به ما مررت الا بزيد وان كان بعد سلورم سره چې دا موږ پرون سبق کې ویل وان كان بعد غير وسوا وسواء وحاشا کچرته دا مستثنا ورسو دا غیر وسوا وسوا نه راغلي دا حاشا نه نو عند الاکثر حاشا دا اکثر په نسبت ښه دا حاشا نه دا بعض کسانو فعل غستل نو هغه منصوب وي او بعضو چې نه دا لکه حرف جر غستل دای سوې مجرور کان مجرورا لکه جاء القوم غیر زيد وسوا زيد وسواء زيد وحاشا زيد لکه پوښوي واعلم ان اعراب غيرك اعراب المستثنى واذا غير اعراب چې دا په شان د اعراب المستثنى لبي الا تقول جاء القوم غير زيد دا کوم صورت ته جاء القوم غير زيد وای چې مستثنى متصل وي مستثنى منه به مذکور وي او کلام سوي موجب وي نو مستثنى منصوب وي کنه نو بغیر باندې سره غلې جاء القوم غير حمار دا کوم صورت ته چې مستثنى منقطع وي جو منصوب وي کنه ما جاءني غير زيد القوم دلګي مستثنى په مستثنى منه باندې مقدم شوی ده کنه او چې مستثنى په مستثنى منه باندې مقدم چې مستثنى منصوبي نو بغیر باندې سره غلې وما جاءني احد غير زيد او ما جاءني احد غير زيد پرې ګوره مستثنى کلام موجب ده که غیر موجب ده کلام غیر موجب ده مستثنى منه پکې مذکور ده کنه کلام غیر موجب ده مستثنى منه پکې مذکور ده نو ما قبل نه بدل جوړولم جایز دي او مستثنا ویل جایز دي نه کنه سب وی جو غیر زیدین به هغه بدل جوړه جو سب وی ما جاءني غیر زیدن غیر زیدین دلته وګوره
ما جاءني غیر زید مستثنا کلام موجب دی که غیر موجب دی مستثنا منه پکې مذکور ده کم ده نشته پکې نو اعراب علی حسب العوامل بما نو ما جاءني غیر زید ترکیب رال ناراضي ما جاء فعل نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به غیر مضاف او زید مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه نه فاعل شو ما رايت غیر زید ګوره علی حسب العوامل مفعول به جوړیږي شوي او ما مررت بغیر زید اوس ما ته وګورئ دا غیرونه نه دا د صفت لپاره وضع شوی دی د څه لپاره یعنی مخکې د دینه موصوفي او دا غیرو چې نه دا د خپل مضاف الیه دا سوي صفت وي خو چې کله د صفت والا معنا الته کې صحیح نه وي صفت والا معنا صحیح نه وي نه الته کې با دا غیرو منګه د استثناء لپاره غیرو استعمال شي د وضع شوی د سره لپاره د صفت لپاره چې دا د خپل موصوف لپاره څه جوړیږي او چې کله صفت والا معنا اغستل صحیح نه وي نو بیا به دا غیرو څه جوړیږي حرف استثناء لکه څنګه چې دا الا وضع شوی د حرف استثناء لپاره الا وضع شوی د سره لپاره خو چې کله استثناء والا معنا اغستل صحیح نه وي نو دا الا و بیا صفتی په معنا د غیر صفتی باندې وي لکه زم لا اله الا الله لا اله الا الله د دې معنی کوم څه کو نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی دا خبره غلطه ده نشته لایق د عبادت بغیر د الله نه لا اله غیر الله دی لا اله ولی دا ولی وای دا معنی غلطه ده ځکه لا اله الا الله ته وې نو ترکیب الله حرف لال نه په جنس ته اله کته دغه جوړ کې مستثنا منه او الا حرف استثناء جوړ کې او الله ولا څه جوړ کې مستثنا استاد د تاسو کوم چې مستثنا متصل لکه مستثنا منقطع ده نو کتل ما ته لول چې دا مستثنا متصل ده نو مستثنا متصل دي ته وای چې دا مستثنا د مستثنا منه د جنس نوي او د الا به د رزر راوتلې نو معنی به دا شي چې نشته ده د الله نه ما سوا ډیر خدایان مگر یو الله دی یعنی دا یو الله پر ډیرو خدایانو کې داخلو خدای یو الله ته بیا راووتو نو توحید نشو توحید خدا دی چې یو دام نشته کنه کته دا مستثنا متصل نه جوړیږي کنه د مستثنا منقطع ده نو مستثنا منقطع هم نه رسي ځکه مستثنا منقطع به دا معنی شي چې نشته ډیر خدایان د عبادت چې هغه برحق نه دي باطل دي بغیر د الله نه د الله د معبودان باطل او جز نه رئیس نه نو د الله تعالی د پاره با نور خدایان چې دا به ثابت شي شریکان به سره ثابت شي دې ونه موږ معنا مگر سره نه کوو لا اله الا الله نشته مگر یو ولا مگر پرې کې نشته لا اله غیر الله نشته لا اله غیر بغیر دی ولا نه ترکیب څنګه کو لا لنا فی الجنس ته اله موصوف ته الا بمعنى غیر صفتی مضاف او الله ولا مضاف الیه مضاف سره د خپل مضاف الیه نه دا صفت شو د موصوف سره د خپل صفت نه اسم د لا اله او موجودون ولا خبر لا اله موجود الا الله هغه په نشو به باندې دا شان په قران مجید کې لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کچر د بری خدمت اسمانونو کې نو خدایان وې بغیر د الله نه نو بری کې فساد خور شو نو کدل لګی ته د اگر مگر معنی کوي نو دا اگر مگر د معنی لګنی سي کی دا بیا په خبره غلطی کی هغه پوښوي وګوره وعلم ان لفظه غیره پوښ چې لفظ د غیره موضوعات لصفه موضوع شوی دی وذکر شوی د صفت لپاره وقد تستعمل للاستثناء او کله کله استعمالي د استثناء لپاره لکه چې کله صفت والا معنی لري اغستل صحیح نه وي نو بیا هغه مستثنا جوړیږي كما ان لفظه الا لکه څنګه چې لفظ د الا موضوعات وذکر شوی د استثناء لپاره وقد تستعمل للصفه او کله کله استعمالي د صفت لپاره كما في قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا کچته وی په دې ځمکه اسمانونو کې خدایان الا الله ای غیر الله سوا د الله نه لفسدتا نو فساد به وقور شي ای غیر الله وكذلك قوله ادارنګ استرا قول لا اله الا الله بمعنى سره لا اله غیر الله پوښوي به معنی پرې پوښوي دا بیا چیرې ده مستثنا سبب واخص یې یاد کې خاص سبب د نبی دا اور ترکیبونه برته درولې کوم ځه